یو سپیره غل راغلی دی او دلته کې چې کوم دی د مزدورانو نه کټ وړی دی کټ یې پټ کړی دی زه دته دا ویل غواړم چې د خدای تعالی منحوسه ته دومره سپیره غلی چې تا هغه کټ هم پرې نه خو بیا کټ نه بالغ غورځولی دی بالغ به نه و په کار که څه وجه به وه راغلی دی بس کټ یې اوچت کړی دی چې بیا کله موږ د خپل کار نه اوزګار شو موږ ورغلو موږ وکتلو نو هلته کې زموږ کټ نو دا د څلورو بجو ټایم کې راغلی و موږ دلته د کار کولو موږ مصروف وو په هغې کې او بس دلته کټ پروت و دی دغه سره دفتر مخې د شپې نه نه مازدیګر کې بالغ هم ته غورځولی و هغې کې یو څادر و دوه متکې وې هغې هم ترې لاړه کړې وې او بس کټ یې وړی دی جي ستړی دی او چې دلته ټوله ورځ محنت وکړي ټوله ورځ چې کومه دی دیاړي مزدوري وکړي 10 منټه آرام به پکې کولو نو هغه هم ته د خدای تعالی ظالم عطا واغستو هغه دی چې کوم دی دی به اوس په ځمکه باندې کښېني خو دا تره چې کوم دی دا را سره موجود دی ده سره دوه خبرې کوو په دې باره کې څنګه حال دی تره ښایي خیر دی جي ټیک ټاک دی مننه تره الحمدلله دا غل چې کوم دی څه ټایم راغلی و دلته دا د څلورو بجو ټایم کې راغلی و موږ دلته د کار کولو موږ مصروف وو په هغې کې او بس دلته کټ پروت و دی دغه سره دفتر مخې د شپې نه نه مازدیګر کې څلورو لکه اوس دا ټایم تقریبا داسې 4:30 5 بجو ټایم کې څه ټایمه 4:30 5 بجو ټایم و جي ها او موږ دلته کار کولو بس داسې اچانک پته نه چې څوک راغلی دي او خدای شته موږ خو کتلي نه دي او راغلی دی بس کټ یې اوچت کړی دی چې بیا کله موږ د خپل کار نه اوزګار شو موږ ورغلو موږ وکتلو نو هلته کې زموږ کټ نو یاره نو په دې ملک کې چې هغه د څوکیدار هغه کټ هم محفوظ نه وي دا کټ به د څو د 100,000 100,000 به و یاره کم از کم کټ خو موږ چې کوم دی نو نوی کټ و زموږ استاد راوړو په 8,000 روپۍ باندې او هغه پیسې خو دی هغه خو یو بېله خبره ده خو مطلب دا چې ضرورت شی وي که نه جي او هغه په عین موقع بیا نه وي نو سړي ته ډېر زیات چې کوم دی نو هغه تکلیف میلاویږي ډېر زیات هغه کمی محسوسېږي ځکه چې نه وي او تاسو ته پته چې سردی موسم هم دی نو هغې په وجه باندې ډېر زیات موږ پریشان وو تاسو لکه دا کټ دلته د څوکیدار دی که تاسو دلته محنت وکړئ ستړي شئ دا مه پکې کوئ یاره مونږ خو هغه کټ چې کوم دی نو خو د دفتر کټ و زموږ د نیک زموږ نیک به پکې داسې بس د مازدیګر ټایم کې چې کله به هغه دلته کې وو نو بس هغه به پکې نور ته افیس مخې ته به پروت و جي خو بس داسې یو عجیبه غونته کار را سره کړی نه وای بالغ یې ته غورځولی و دا او بالغ هم ته غورځولی و هغې کې یو څادر و دوه متکې وې هغې هم ترې لاړه کړې وې او بس کټ یې وړی دی جي کټ یې وړی دی یاره په حیران دا یم چې په دا کومه معاشره کې موږ زندګي تیرو دا معاشره که یو قسم له سوچ وکړو دا خو ذهنه نه ده خرابه دا خو دغه شانتې یو بل خرابه کړی دی غلو منحوس غلم پکې شته دی چې کټ دی هم نه پرېږدي بله ورځ یو ځای کې مړی شوی او د مړي د کور نه چې کوم دی چې کله جنازه یوړه نو هغه کور باندې راووړې د هغه نه هغه هر څه وړي د ماشومانو خزانې هم ماتې کړې وې خو دومره خیرن غلو چې هغه شیمپو هم باتروم کې د شیمپو پیکټ نه دي هغې هم ټولې وړې وې ها نو څه ویل غواړې اوس څه مطالبه کوې که نه نو بس موږ به څه مطالبه وکړو لکه موږ صرف بس دا خبره کوو چې لکه داسې نه وي په کار او موږ غریبانان خلک یو لکه موږ خو نور دلته کې په خپله موږ مجبوره یو راغلي یو دلته کې جي بس ډیوټیانې کوو کارونه کوو په خپل ذاتي دلته پراته یو نو لکه داسې نه وي په کار نه وي په کار بالکل د بل انسان لاس چې کومه دی ته کانډم کې ستړی دی او چې دلته ټوله ورځ محنت وکړي ټوله ورځ چې کومه دی دیاړي مزدوري وکړي 10 منټه آرام به پکې کولو نو هغه هم ته د خدای تعالی ظالم عطا واغستو هغه دی چې کوم دی دی به اوس په ځمکه باندې کښېني نیک درته بیا بل کټ راوړو راوبېړي که نه او جي نیک خو ماشاءالله ښه دی روبړي خو بس مطلب دا چې لکه غلط کار کړی دی جي او زموږ نیک ماشاءالله ډېر ښه انسان دی او ډېر زموږ قابل قدر دی زموږ مشر دی زموږ ډېر زیات خیال ساتي نیک خو تاسو ته دا ونه وي چې دا تاوان په تاسو راځي نه جي داسې څه خبره نه ده کړې جي او جي بالکل بیا هم نیک بالکل ښه سړی دی چې تاسو نه دومره دغه ونه کړو د دې الحمدلله زموږ ډېر زیات خیال ساتي ډېر قدر عزت هم کوي او د خپلو کشرانو په شانتې موږ ته هم ګوري جي نو زموږ ډېر قدر کوي بالکل چرګې خلک پټوي دلته کې داسې قسمه غلاګانې کوي چې ته به حیران شې چې هلکه یو خبره بله د جومات نه غلا دې کله کتلې ده که نه نه جي هغه خو مې چېرته نه ده کتلې زموږ په معاشره کې جومات چا معاف نه کړو نو ستا د بیټک مخې ته به کټ څه معافي بالکل جي صحیح خبره ده بالکل نو لږ شانتې په خپل ځان رحم وکړئ لږ شانتې په دې معاشره رحم وکړئ که لږ ته ښه شي لږ بل ښه شي لږ بل ښه شي نو انشاءالله معاشره به ډېره بهترۍ طرف ته روانه شي او موږ به هم لږه شانتې ترقي وکړو خو وایي پردي 100 کورونه وران که خپل یو کور به جوړ نه کړي 100 کورونه او
پردي سل حجرې ورانې کوي یو خپل کور پې نشي جوړولی او سبا به دغه شانتې چا د چرګ په غلا کې یا په داسې ځای کې به چا ویشتی چا به داسې ځای کې چې کوم دی مړ کړی چې د خدای تعالی ظالمه بیا به د کور څوک به دې اوچتی هم نه د کور خلک به درنه سبا انکار کوي نو بهتره خبره دا ده چې محنت وکړي دا رونه چې کوم دی محنت کوي ځان نه خوله وباسي حلاله مزدوري کوي دغه حلالې پیسې چې کوم دی ستا په غلط ځای کې لګېدو باندې به دې ړه کېږي هم نه په صحیح ځای کې به یې لګې خوله درنه پرې وتې ده او که چېرې غلاګانې کوې نو همیشه به په غلطو باندې سرې نو ملګرو ډېر افسوس راشي دا بعضې کارونه چې په دې معاشره کې ووینم دا بعضې زما رونه چې ووینم چې کم کارونه کوي ویډیو باندې خپل یو کمنټ لازمي پرېږدئ مخکې د ملګرو سره شیر کوئ ډېره مننه